موږ چې بچو ته دا قرآن زده کوو یا بچو ته دا قرآن ښایي د څه وجې نه ښایي؟ آیا دا قرآن د برکتونو کتاب دی د دې وجې نه دا قرآن ښایي، یا آیا دا قرآن د ثوابونو لپاره راغلی دی د دې وجې نه دا قرآن ښایي؟ نو زما عزتمنو دا مسلمات دي. د قرآن برکت دا د چا نه پټ نه دی، د قرآن ثوابونه دا د چا نه پټ نه دي، لیکن موږ چې قرآن بچو ته ښایو د هغې مقصد او مطلب هغه دا دی چې دا قرآن د الله د بندګۍ د منصب ذمهوارۍ موږ ته ښیي. دې وجې نه موږ دا قرآن بچو ته ښایو. د معراج شپه ده، نبی علیه الصلاة والسلام د خپل رب سره ملاقات کوي. قاب قوسین او ادنا د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې الله د خپل محبوب سره داسې ملاقات وکړو لکه څنګه چې زه تاسو وینم او تاسو ما وینئ. منځ کې رکاوټ نه و، د راز او د نیاز خبرې وشوې. د دنیا او د آخرت چې څومره خیرونه وو الله خپل محبوب له ورکړل. بیا الله پاک خپل پیغمبر ته فرمایي چې محبوبه ما نه وغواړه اوس څه وغواړئ. کتابونو لیکلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای زما ربه ټول عمر مې ستا بندګي کړې ده، ټول عمر مې تا ته خپل رب ویلی دی، لیکن زما د زړه تمنا دا ده چې نن ته ماته په خپله باندې ووایې چې ای زما بنده. بس زما دغه تمنا ده چې ته راته ووایې چې ای زما بنده. علما فرمایي چې په مخ د ځمکه باندې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک نه زیات د بندګۍ حق چا نه دی ادا کړی. د الله محبوب پیغمبر دی، نیازبین پیغمبر دی. بیا څه وجه وه چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله نه د بندګۍ سوال کوي؟ نو مفسرین او علما فرمایي چې دې کې اشاره دې طرف ته وه چې د بندګۍ اهمیت ښکاره شي، د الله پاک د بندګۍ دا فضیلت ښکاره شي. دیو چې نبی علیه الصلاة والسلام غوښتنه د بندګۍ وکړه. موږ د الله بندګان یو که نه یو؟ موږ به اوس موږ ته څنګه پته لګي موږ به د دې خپلې بندګۍ دا ذمهوارۍ څنګه ادا کړو؟ موږ ته به څنګه پته لګي؟ دې دپاره الله دا قرآن رالیږلی دی چې زما بنده دا قرآن مې رالیږلی دی، په دې باندې عمل وکړه. د الف لام نه شروع کړه په والناس باندې دا وګوره، په دې کې ستا د بندګۍ د هرې لمحې تذکره شوې ده، دا وګوره. نو قرآن دا زما ستا د ژوند او د دې بندګۍ ذمهوارۍ ماته ښیي. دې وجې نه مو ته خپلو بچو ته دا قرآن ښایو. او امام ابو یوسف مدرسه امام ابو یوسف نن دغه ذمهواري ستا بچو ته ورکړه. بیا زما ستا د معاشرې رسم و رواج دا دی چې کوم سړی د خپل منصب ذمهوارۍ نه پوره کوي، دا قوم دا ملت دا معاشره ورسره یو څلور کاره کوي. یو کار ورسره دا کوي چې مړه دا هسې برای نام ناست دی په دې کرسۍ باندې، موږ وایو چې دا هسې برای نام دی. دویم کار ورسره دا کوي چې د ده پروموشن بند شي، ترقي بنده شي. دریم کار ورسره موږ دا کوو چې صاحب د ده مراعات موږ بند کړو، ختم یې کړو. او څلورم کار دا کوو چې د ده چې کوم طاقت او قوت دی هغه ټرانسفر شي بل څه ته. هلکه دا ډیګري صحیح د سړي زوی دی، دې کار کې دا مخه پټ په پروسه یې ناست دی. راځه سړی دغه دی. نن موږ په دنیا کې دا څلور کار د هغه سړي سره کوو چې کوم د خپل منصب ذمهوارۍ نه پوره کوي. نن موږ ځان ته وګورو مسلمان د خپل منصب ذمهوارۍ نه پوره کوي. الله پاک دې هسې برای نام مسلمان درکولی دی. وایو که مراسب برای نام مسلمان دی نصفې هر سړی وي برای نام مسلمان دی. نن د دې مسلمانانو هغه ترجیحات او د دې مسلمانانو مراعات هغه بند شوي دي. قرآن په خپله باندې فرمایي کوم سړی چې د قرآن دا الله پاک د بندګۍ د منصب ذمهوارۍ پوره کوي نو موږ به له رزق د داسې ځای نه ورکړو چې د هغه وهم و قرآن کې به ولرو.
فلنحيينه حیاة طیبه دله به داسې د مزو د چرچو زندگی ورنصیب کړو. لیکن کوم سړی چې د قرآن حق نه ادا کوي، د بندګۍ حق نه ادا کوي، نو الله فرمایي چې د زندگی به موږ داسې تنګه کړو چې دی به په خپله زندګۍ باندې ستومان شي. او چې کوم سړی د خپل د بندګۍ منصب حق نه ادا کوي، نو نن د دې امت روحاني ترقي بنده شوې ده که نه؟ کوم مسلمانان چې د بندګۍ حق ادا کوي د هغې روحاني ترقي کېږي لګیا ده. نن زما ستا اختیار نشته په دې ځای باندې. زما په ملک کې معاشي بندوبست دا زما په ملک کې زما په لاس کې نه دی. زما داخلي او خارجي امور دا زما په لاس کې نه دي. نو مسلمانانو د هغې مین وجه دا ده چې موږ د قرآن سره ملګرتیا پرېښې ده، د خپل رب د دې منصب د بندګۍ چې کوم منصب دی د دې حق نه ادا کړو. الله په موږ باندې د هر ځای نه بنده کړی ده. نو دې دپاره امام ابو یوسف دا قدم اوچت کړ او دا ماشومان د میدان ته راویستل چې دوی به د الله پاک د منصب د دې بندګۍ د منصب حق ادا کوي. او انشاءالله د دنیا هر یو طاقت ته به دوی مد مقابل ودرېږي. هغه که قادیانۍ راځي دا ماشوم به ورته صد سکندر ولاړي، او که دا طاغوت په مقابله راځي نو انشاءالله د مدرسه امام ابو یوسف دا بچی به ورته ولاړي، په سترګو کې به سترګې ورکوي، آواز به ورته ورکوي. جس طرح ہم نے ہمارے اکابر نے طاغوت اور انگریز کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہندوستان کے سرزمین سے بگایا تھا، آج بھی اسی شہر ہند کے روحانی اوراد میدان میں کھڑے ہیں. چاہے قادیانیت میدان میں آئے، چاہے پرویزیت میدان میں آئے، جو بھی آئے گا انشاءاللہ عطا اللہ شاہ بخاری کا یہ روحانی فرزند میدان میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرے گا انشاءاللہ. دې دپاره امام ابو یوسف دا بچی تیار کړی دی. انشاءالله د دې مرسته به کوو، د دې په شا باندې به لاس ایږدو. انشاءالله را روان کار له به د دې نه زیات ماشومان وي انشاءالله.